چې راغلی و تورې راوړې وه څه شي له چې د حضور علیه الصلاة والسلام د شهادت ذمواري به زه سر انجام کوم. خو چې کله راغې او د حضور علیه الصلاة والسلام چهره انوار مبارک ته مخامخ شو، تورې وروسته کېښوده، وایي ما ته کلمه ووایه، او بیا یې توره اوچته کړه، وایي چې دا توره به مخکې د مسلمانانو په سټ چلیده، اوس چې څوک د مسلمان خلاف کوي د هغه په سټ به چلیږي. او بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی اذان وکړه، هغه رسې یو سیټ ته کېدو، بره وخېږه خانه کعبې ته بره وخېږه او د دوی د پاسه اذان وکړه. چې کله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بانګ شروع کو، د مکې خلکو وی دو کارا شوی دی، یا خو عمر رضی اللہ عنہ وفات شو، یا خوی ایمان راوڑو، یا وفات تے یا ایمان راوڑے. چی خبر شو ایمان راوڑے او آوازی وکوی که دنن پس چا د دی پیغمبر مخالفت کو، سوک د خلاف تحریک تا ودریدل، نو گوره سربت پتو رمان قلم کو ما سختو خو ګوره چې کله به ایمان راوړو بیا به په اسلام د پاره به دومره سختی کوله چې په لاره به عمر صاحب ته شیطان به په هغه لاره انته. د نبی علیه السلام محنت، د نبی علیه السلام په صحبت کې ناسته، بیا دومره عشق له ورسید چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفات شو، چا عمر رضی الله عنه ته وایي چې یاره دغه شانتې واقعات وشو، وایي چې چپ که چاوی چې حضور وفات ته چې سر ته قلم کم. عشق، دومره عشق چې بیا دا نشوه برداشت کولی چې که چاوی چې هغه وفات ته او اولې سوي چې زه به دې شهیدم، او بیا وی که چا داسې وي چې وفات ته چې سر ته قلم کم. د محبت انداز، دومره عشق، دومره محبت، بیا دومره مینه. حضور پاک علیه الصلاة والسلام ته یو ځل مخامخ کېناست، داسې اتحیاتو کې وته یا رسول الله زما تا سره سمه مینه ده. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وایي څومره مینه دی دا را سره؟ وایي بس اول مور او پلار او بیا ته. وایي دا خو کمه مینه ده. وایي یا رسول الله بس د مور نه مې د سره زیاته مینه ده. وایي نه اوس دې مینه ایمان دې مضبوط نه دی. وایي د پلار نه مې د سره زیاته مینه ده. او وایي بیا وایي بس اول مې ځان سره مینه ده او بیا مې تا سره ده. نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته وایي نه مینه دې اوس هم کمه ده. وایي یا رسول الله د خپل ځان نه مې زیاته مینه تا سره ده. سبحان الله. نبی علیه السلام ورته وایي اوس دې د مینې حق ادا کو. ولی د ځان نه به ځکه زیاته مینه ما سره کوي عمر صاحب، سبا به داسې حالت راشي چې ستا جان ته به م ضرر رسي، په توره باندې به ستا بدن لګي، نو چې ستا ما سره مینه زیاتی نو خپل بدن نه به م ته تیر شي، او که ما سره دې د ځان نه مینه کمی نو بیا به خپل بدن ته نه تیارېږي. ځان سره دې مینه او ما سره دې د دې نه کمی نو بیا به دې بدن نه پیرزو کېږي، او چې کله دې ما سره مینه راله بیا به دې بدن پیرزو کېږي. نو اول څنګه وروسته څنګه دی چې دومره مینه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او امت ته پیش کوي چې ګورې د حضور علیه الصلاة والسلام سره مینه کوئ نو د خپل جان نه به م زیاته مینه حضور علیه السلام سره کوئ، او خپل جان نه مینه زیاته څه ته وایي؟ د خپل جان نه زیاته مینه دې ته وایي چې زما زړه غواړي چې زه دا پلان کې کار وکړم، او ډکې مې راشي چې نه حضور علیه الصلاة والسلام طریقه خو دا نه وه، زه هغه وخت کې خپل جان وروسته کم او د حضور حکم مخکې کم. دې ته وایي مینه محبت. مثال خبره اوبه دي، اوبه زه په ولاړه کم شوق مې دی لکه، او ویې چې نه موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی دي چې په ناسته اسکه زه به کښېنمه. اوس دې ته څه وایي مینه؟ د خپل ځان نه زیاته مینه دې ته وایي چې ستا له غواړي او ته خپل له پرېږدي او د حضور پاک طریقه را مخې ته کړي. چې کېناستې اوس وایي چې په یو ځای څکمه تږې ګیلاس ته ښکته کړو چې نه، حضور پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په 2 ساګانو یې وڅکه یا په 3 ساګانو یې وڅکه. دوم روایت شته، دریم شته، د 3 دا ډېر مشهور. او وی چې نه زه به په 3 سا څکم، دا زما د حضور طریقه ده. نو دې ته وایي څه شي؟ د ځان نه زیاته مینه د حضور سره.
بیا وی چې لکه زه خو دې طرف ته ناست یم او قبله دې خوا ده او حضور پاک طریقه دا وه چې کله به اوبه څکي قبلې ته به یې مخ کوو اورېږه چې راتاو شم او قبلې ته مخ کمه او بیا وی چې دا اوبه زه څکمه ډایرکټ یې څکم او وی چې نه حضور علیه السلام فرمیل چې کله اوبه څکئ نو د اوبو لوښي ته ګوره نو زه ورته یو نظر اچومه داسې چې ما ته پې ثواب میلو شي دې ته څه وایي د ځان نه زیاته مینه د حضور علیه السلام سره عمر رضی الله عنه زمانه وه دی په لاره باندې روانو ملګري ورسره صحابه یو ځای کې هسې کېناسته بیا پاڅېده نو ورته ملګرو وی چې عمر صاحب دلته تاسو کېناستی بیا پاڅېدې دا ولې وایي دلته پخوا یوه ونه وه د حضور په زمانه کې او وایي د هغه ونې سوری و نو حضور علیه السلام سره زه تلمه عین دقه ځای کې حضور علیه السلام هم کېناسته او موږ ټول ورسره کېناسته لږ ساعت دپاره دمه ارامو شو بیا روان شو نو وایي زه دې ځای کې ځکه کېناستم ما چې زما د حضور هغه طریقه راجمدی شي کینې اوس ته دغې ځای سوری پکې نشته ونه پکې نشته خو زما حضور دلته ناسته کړې وه نو اخلاق کریمانه نبی علیہ السلام داسې پیش کړل چې بیا صحابه کم محبت پیش کوي د هغې مثال نشته نو زما عزتمندو بیا ګوره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو جنگجو صحابي دی د یوه غزوه وه هغه په بدر پسې کومه یوه وه هغې کې چې کله شکست مسلمانانو ته رسیږي او تکلیف رسیږي هغه د خالد بن ولید رضی الله عنه حمله وکنه چې د شا طرف ته راله او حمله وکړه او داسې په فټ ځای حمله وکړه چې پته لګېده چې دې ځای کې کمزوري موږ ته راځي په دې ځای باندې به دوی ته څه میلاویږي شکست هغه ځای باندې د حمله کړې وه او ډېر زیات نقصان یې کړی خو هغه صحابي جنگجو هغه بهادر هغه هم څه راوړو ایمان یې راوړو او صحابي رسول جوړ شو دا زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکو ان شاء الله العزیز که ژوند وفا وکړه مزید بم بیا په دې باندې بیان